سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمال اسلام عزت مند مسلمانانو اللہ رب کائنات عز وجل مستر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د شعبان معظم عظیم و قدرمند میاشت شروع دا د برکتونو د رحمتونو د شرابتونو د عزتونو میاشت ده د ثوابونو د اجرونو میاشت ده. په دې کې چې کومه شپه روانه ده هغې ته شب برات ویلی شي. مخکې دوه درسونه تیر شوي دي. دا دریم درس چې کېږي دا د شب برات مبارکې د شپې هغه فضیلت او ثوابونه اجرونه چې پرې میلاویږي د هغې اجرونه او ثوابونه پرې میلاویږي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د شب برات په شپه باندې څوک عبادت وکړي، تلاوت وکړي، ذکر اذکار وکړي، نیک اعمال وکړي، نو په عربو کې یو قبیله وه بني کلب یې ورته وي. د بني کلب د ګډو په شا چې څومره ویښتري هغه اجر او ثواب به دغه انسان ته میلاویږي چې دی د شب برات په شپه باندې عبادت وکړي. مشهور واقع عیسی علیه السلام په لار باندې روان دی او د دریاب په غاړه باندې تیریږي. ګوري یو ښایسته مزیدار د ګنبد په شکل باندې یو کاڼی پروت دی. هغه د ګنبد په شکل کاڼي باندې د عیسی علیه السلام نظر ولګېده. ډېر یو ښایسته مزیدار کاڼی دی. الله تبارک و تعالی ته سوال کو مولا کریمه د دریاب په غاړه خو قسمه قسمه کاڼي پراته دي، دا پکې عجیبه غوندې کاڼی پروت دی او ډېر مزیدار دی او ډېر حسندار دی، لیکن ستا څه حکمت دی مولا کریمه؟ الله تبارک و تعالی ورته اے عیسی علیہ السلام دې کاڼي له په امسا باندې ګزار ورکړه، دا به تا ته په منځ باندې دوه ټوټې شي، زما د قدرت بلې نښه به پکې وګورې. چې عیسی علیه السلام هغه کاڼی په امسا باندې ووهه، نو هغه په منځ باندې وچودو چې ویې کتل یو انسان ورکې ولاړ دی، په قیام باندې ولاړ دی، عبادت کوي او خوا کې د انګور یو غونچکه ځوړنده ده. کله چې سلام وڅرخو عیسی علیه السلام پې سلام واچو، هغه جواب پیش که او بیا عیسی علیه السلام تپوس کې ای ځوانه نوجوانه په دې کاڼي کې د څومره وخت شو؟ هغه ورته وایي هغه ځوان نوجوان عابد چې زما په دې کاڼي کې 400 کالو شو، زه عبادت کوم، د ورځې روژه ساتم، د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ یم، بس دغه مې کار دی. د انګورو دا غونچکه یې لګېدلې نه یو دانه خوله کې واچومه، روژه ور باندې وساتم، روژه ور باندې وساتم او بیا د ماښام په دوران کې یو دانه خولې ته واچوم، روژه ور باندې ماته کړم، بس دا قدرتي او میوه ماته لګېدلې ده، دې نه خوراک کومه. څو کاله شو؟ 400 کاله مې په دې کاڼي کې په دې ګټ کې تېر کړل.
عیسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ مولا کریمه د دنم څوک زیات عابد شته او تا ته محبوب او غوره انسان شته؟ پیغمبرانو نه علاوه پیغمبران خو د لوی مقام خاوندان دي، په عابدینو کې، په اولیاو کې، په نیکانو کې الله تبارک وتعالی ته زما پیغمبر عیسی علیہ السلام ستانه بعد به دنیا ته یو نبی راځي، هغه نبی پاک له به امت ورکوما، هغه امت چې د شب برات په شپه باندې راپورته شي او 2 رکعات نفل منځو کې د دې عابد د 400 کالو د عبادت نه هغه 2 رکعات افضل دي، هغه 2 رکعات ته بهتر دی او افضل دي چې د حضور پاک علیہ السلام هغه امتی چې 2 رکعات نفل منځ د شب برات په شپه باندې وکړي، دا تینا افضل او غوره دي. د یو عابد د بنی اسرائیلو د 400 کالو د عبادت چې 400 کال تیر کړي او تا ته هغه مر اجر د شب برات په شپه باندې ملاويږي په 2 رکعاتو باندې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په دغه شپه باندې 100 رکعات نفل منځ کو، 100 رکعات نفل منځ، الله تبارک وتعالی تنا 100 فرشتي پیدا کی او هغه 100 رکعات نفلو کې یو کرت پکې سورۃ اخلاص تلاوت وکي او 2 رکعات تړي یا 4 رکعاتونه تړي خو 100 رکعات برابر کی 100 فرشتي الله پیدا کی، 30 فرشتي یعنی 30 فرشتي والا د الله تبارک وتعالی نه د جنت سوال کی او 30 فرشتي والا د الله تبارک وتعالی نه د جهنم نه د آزادېدو او د جهنم نه د امن سوال کی. 30 فرشتي چې په دې انسان کوم مصیبتونه آسماني ځمکې راځي، آفات بلیات، دا غي سوال کی چې یا الله دا انسان د هر قسم نقصان مصیبت نه وساتي. او 10 فرشتي چې شیطان په دې انسان باندې حمله کوي د ډال په شکل باندې غلس فرشتي وته ولال وي او د شیطان د مکر او د فریب نه د نقصان د انسان محفوظ ساتي. دونه برکت په دې کې پروت دی. د شب برات په شپه باندې چې څوک سورۃ یاسین شریف 3 کرتی وي، 3 مرتبہ سورۃ یاسین تلاوت کی، الله تبارک وتعالی بدی انسان ته ترقی د رزق ورکړي، رزق به فراخ وي، عمر کې به برکت وي، د نگاهانی آفات و بلیات و مصیبات المدا انسان محفوظ وي او چې کله مرګ دل په دې کال کې راځي نو مرګ به د ایمان سره وي. دونه برکت په دې شپه مبارکه کې پروت دی. او بیا حضور پاک علیہ السلام فرمائے د شپې عبادتو کا، محبوب فرمائے د شپې عبادتو کا او په سبا باندې روزه ساته. دغه روزه د 500 کالو د روزو ثواب لري، د 50 سال د کال د عبادت ثواب لري، یعنی 50 کال چې د روزه نیولې وي دون اجر او ثواب په الله تبارک وتعالی په یو روزه باندې ورکړي. نو ډیر اجر او ثواب دغه شپې مبارک دي چې هغه شب برات در روانه شپه ده، د هفتې شپه یادېږي، د جمعې ورځ چې تېره شي د هفتې شپه دغه شب برات دی. په دې باندې د عبادت پکار دی او په دې باندې تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، دعاګانې غوښتل پکار دي، د یو بل نه معافي غوښتل پکار دي. چا سره زیاتی کړي او هغه تلال شي هغه تکینی د هغه نه معافي غواړي چې هغه معاف کړي، الله تبارک وتعالی به معاف کړي. د مور پلار نه معافي غواړي، د مور پلار
سره د نقصان کړی دی هغې خفه کړي دي د هغې نه معافي وغواړي. دغه شان رشته داران چې څونه رشته دار دي خپل خپلوان دي هغې کره وګرځي د هغې نه معافي وغواړي. او یو انسان په سود کې مبتلا دی د سود نه توبه وباسي په دغه شپه هم الله یې معاف کوي. په زنا کې مبتلا دی زنا نه توبه وباسي الله تبارک وتعالی معاف کوي. په چغلخورۍ کې مبتلا دی یو دو انسانان خپلو کې جنګوي د دو مسلمانانو خپلو کې اتفاق ختموي دغې نه توبه وباسي الله تبارک وتعالی معاف کوي. شرابي که د شرابو نه توبه وباسي الله تبارک وتعالی معاف کوي. او دغه شان څوک چې د یتیم مال وخوري او یتیم ته خپل مال واپس کړي او توبه وباسي الله تبارک وتعالی معاف کوي. الله کریم ډیر غفور او رحیم او کریم ذات دی. بنده له پکار دی چې الله تبارک وتعالی ته رجوع کی عبادت وکړي تلاوت وکړي استغفار وایي ذکر اذکار وکړي په حضور پاک درود پاک وایي نو ثابت کال به په ده باندې راحت تېرېږي د مصیبت نه به انسان محفوظ وي. نو ډېر بختور او قدرمنده شپه ده. کوشش دا وکړې دا بیان دا مسایل مخکې ملګرو ته شیر کې هغوی ته ولېږې او بیا به هغوی بل ته ولېږي. دا یو صدقه جاریه ده چې په دې مسلو باندې ستاسو په دې بیان باندې یو کس عمل وکړي نو چا چې شیر کړی چا خور کړی چا ویلي ټول ته پکې اجر او ثواب میلاویږي. الله تبارک وتعالی دې موږ ټول دینداره کړي. د شب برات د شپې څونه برکتونه دي شرافت دي عزتونه دي مولا کریم زموږ د ټولو نصیب کړي. د هر قسم آفات و بلیات و آسمانی ځمکي مصیبت تکالیف بیمارو حادثات و دماکو تربګنو دشمنو زلزلو نه الله موږ ټول محفوظ وساتي. او چې ایمان چې مرګ راځي نو یا الله مرګ زموږ د ایمان نصیب کړي او د ایمان په دولت باندې یا الله موږ ټول مشرف کړي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیه مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.